الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. لما انتهي قابل احترام أريدكم مشران وكشران بالخصوص دي مجلس راتون کی زمونگا ملمانا علماء کرام مولانا حلیم سید سے معلم و مدرس جامعة الإمام حاجی ابو یوسف داوی نا علاوہ زمونگا گران و محترم مولانا صاحب زادہ سے تلمیذ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے رحمہ اللہ اور زمونگا ډیر گران و محترم ورور اور زمونگ مرگرے زمونگا ډیر خوب دوست مفتی سمیع الحق سے دامت برکاتهم العالیہ انور گن شمیر علماء و مرگری مسلمانان دې مجلس کې تشریف فرما دي. د ټولو زما عزتمندو دې مجلس ته راتګ چې دی نو هغه د قرآن عظیم الشان په نسبت باندې شوی دی. د دې راتله محض په دې مقصد باندې دي چې زمونږ نه زمونږه رب رضا شي او دا یو لویه خبره ده. د الله رب العزت رضا دا د ټولو خبرو نه ټول باندې با وجه عمل لټولې وجه عمل انسان عمل کړل د سره باره کړل. زناسما په دې منبر باندې
نو زما عزتمندو زما د نیت تاسو نه خبره یو په منبر ناسې ما کرسۍ باندې ناسې تاسو زما د نیت نه خبره زما نیت څه دی کېدای شي چې په دې ناستو کسانو کې دا کوم چې ناستې دي بیان دی غوږ یې خیری دې کې داسې یو کس چې زما ستا پې یقین نه راځي زما نم او ستاسو د ټولو نم د ټولو نه زیات اخلاص په هغه کې کېدای شي چې هغه کې د الله رضا 100% زما په نسبت باندې چې زه ویونکی یم ما شیطان به وکولی شي یاره دغه ځای ته تللی یم او زه په منبر ناست یم هم بیا که راته مخې ته لګېدل دی او خلک ناست دی او زه سم مقرر یم او بیا دا شته سیکرټري ته سړي دا کمیسر کتاب اوچت کړي نو هغه بیا بل څه هغه سینده حاجت ته وایي لوټې ته ختلې وه نو یې کشمیر لیدلی وایي چې ما کشمیر ولیدل لږه ولې د ځمکې نه اوچته شوې وه بیا یې ما کشمیر ولیدل کېدای شي موږ خو کوی قاف یو نو ځکه موږ بیا ښه زیات اوچت یو لیکن زما عزتمندو یوه خبره ته کوم وایي که دا ټوله ناسته ستاسو خبره نه کوم زه ځان خبره کوم وایي ځان خبره کوم که زما دا ناسته زما د خبرې د الله د رضا لپاره نه قیامت په ورځ باندې به زما دې ګریوان ته چې نو زنځیر اول اچوي زه ناست یم او زما د الله د رضا جذبه نه وي که ټول اول زنځیر به ما ته اچوي زه مومبتي اور زما په سر بلیږي تاسو نه رڼا در کوم په خپله وسوځېدم په خپله دبا برباد شو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم زما نه خپل ځان ير دی نو چې زما نه خپل ځان ير دی تاسو به څه نصیحت وکړم او بیا زما عزتمندو دلته زمونږ علما تشریف فرما دي د مولوي صاحب مولانا حلیم صاحب په دې بیان کې یوه خبره وکړه ما چې یو واقعه ته غوږ کېښو خبرې ته په ډېر په توجه باندې غوږ کېښو ما زه بیان داسې واورېد لکه یو شاګرد یو ادنا شاګرد چې د یو وړ شیخ الحدیث بیان ته غوږ کېږي ډېر په توجه باندې ما دا خبره واورېده ده چې دا کومه واقعه بیان کړه ما ځاله پرې خپل ذهن کې د دې له پاسه به څه بیان وکړم او بل به څوک څه بیان کېږي بل بیان ته څه ضرورت دی چې اسلام دومره یو عظیم بدلون راوسته تبدیلي راوسته قاضي طریق صاحب یو مضمون یو بیان ورکړلی هغې نه رسالې جدا جدا جوړ شي دي جهله عرب سے مقام صحابیت تک چې دا خلک اول په کومو تیارو کې وو اوس هم زما عزتمندو زما ستا په معاشره کې یقینا چې اول خو به مونږه دا احسان د دعوت او تبلیغ د دې محنت وګورې ګڼو دا یوه خبره ذهن کې ساتئ د دعوت او تبلیغ زما ستا مدارس چې دی نو دا د دعوت او تبلیغ د وجې نه دغه میدان چې دا ګرم دی د مدرسو ده د دعوت او تبلیغ د دې محنت پکې ګورې عظیم دخل دی دا چېرته نظر انداز کېدی نه شي د شیخ زکریا رحمه الله د مولانا الیاس کاندلوي رحمه الله دا و محنت زما ستا په ترقۍ کې چې نو شامل دی زما ستا د عالم کېدو زما ستا د مفتی کېدو او زما ستا د بام عروج ته رسېدو دا د مولانا الیاس رحمت الله علیه مرهوني منت دی ګورې دا د شیخ الاسلام سید حسین احمد مدني رحمه الله مرهوني منت دی دا قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوي رحمه الله دا وګورې مرهوني منت دی دا و محنت په دې کې دی بیا زما ستا د دې علماو او زما ستا د دې مدرسینو زما ستا د دې خیرخواهانو د دې ملنګانو هغه محنت د هغه جدوجهد دا زما ستا عزتمندو زما ستا د دې ترقۍ په دې خمیر کې چې نو هغه خامخا شامل دی د هغې نه بغیر نه ده عزتمندو نن ډېر زیاته د سعادت موقع ده چې ما دا قرآن عظیم الشان ته ناست یو وایي اخري ختم به وکړې نو زما عزتمندو د دې نه مخکې هغوی ټول قرآن ووایي او چې ټول قرآن یو سړی ووایي د الف لام میم نه واله والناسه پورې دو سورتو ته پاتې دا دو سورتو په حقیقت کې ویلي وایي دا د دې نه څه پاتې نه وي خو دا هغه رسمي یو تبرک دی یو برکت دی او یو سعادت دی او من ته راکوي ګورې زه درته دا هم وایم دا مونږ ته راکوي دا خلک دا برکت او دا سعادت دا مونږ ته راکوي
زمون په لحاظ نشته په موږ لحاظ دی په موږ ډېر زیات کمزوري یو په دې مړو راختنه اتم ګرانې دا وخت په وګړو اتم ګرانې نو موږ هسې په دې خولو باندې وایو چې موږ په تاسو باندې احسان دی ګورئ موږ ډېر د لرې نه راځو موږ دا چې وګوره حقیقت کې ستاسو په موږ باندې احسان دی چې ټول محنت تاسو کړئ مخکې چې کوم دغه موقع پای کې موږ هم د ځان سره تاسو شامل کړئ تعلیم کیږي ذکر اذکار کیږي تعلیم حلقه خلق ناس دي و یو کس راغی د چا سره کار دی د مجلس په سن نه دی راغلی چې هغې کې شامل شي خو صرف د یو کس سره کار دی نو وایي دا داسې مجلس دی او دا داسې خلک دی چې لا یشقا جلیسهم د دې خلکو سره کوم کس چې شاملېږي هغه الله رب العزت نه بدبخته کوي هغه نه محرومه کېږي قوموا مغفورا لكم دې صفات دی چې تاسو بخښلي شوي یې قد بدلت سیئاتکم حسنات تاسو سیئات په حسناتو باندې بدل شي دا ولې بدلېږي عزتمندو دا ځکه بدلېږي التوبه الندم توبه د توبې حقیقت هغه خپلمنتیا ده توبه څه ته وایي ته خپلمانه شي په خپلو بدو باندې ته په خپلو کړو وړو باندې چې نو په خپلو فروتاتو باندې او تېر شوو کارونو باندې ته ستومانه یې په هغې باندې خپلمانه یې دا خپلمنتیا اصل کې توبه هم دقه ده او دا په هغه صورت کې کله کېږي چې کله انسان په توجه سره بیان ته وږي او دی کله ناسي قرآن عظیم الشان بیانېږي او دا وخت کې دی په توجه باندې دی قرآن عظیم الشان ته وږي نو دې زړه کې دننه بار بار فیصله کوي چې زما خو د ټولو کارونو نور توبه را خدای پاکه ما ته توفیق د نیکۍ راکړي دی بار بار په زړه کې بار بار وایي بار بار دې زړه کې چې نو توبه وباسي خوله باندې نه وایي زړه کې دننه د ده د توبې چې هغه چاهت بار بار پیدا کېږي چې خدایه دا فلانې ګناه مې ولې کړلې دا مولي صاحب څه وایي او دغه کار ما ولې دغه موقع باندې کوو او دا مولي صاحب څه وایي او دا مولي صاحب دا خبره وکړه ګوره دا په ما کې نشته ځکه دا عالم چې کله بیان کوي که نه دا د دې خلکو اسري وباسي اسري ساده ولې سړی وایي هغه وایي چې ته زما ورته چا څه ویل دي دې ما ته ګورې چې دیګارې دا کس نه دیګا دا قرآن عظیم الشان ټول ستا اسري وباسي ګورې ټول قرآن عظیم ستا اسري ده دا د انسانیت لپاره الله رب العزت دا رالیږلی په دې کې د انسانیت د هرې خبرې چې نو جواب دی د هرې خبرې نو زه تا ته یوه خبره کوم عجیبه غونې کار وشو څوک دې خبرې نه راځم خو دا به رانه پرې مختصر کېږي خو یوه خبرې نه بله خبره لازمي دا شریف مولي صاحب نوم یې دی مولانا محمد شریف صاحب د تخنبند په دې چوه کې دغه ځای کې مدرسه ده چې زما سره زموږ د کلي یوه بیجي صاحب ملګری او دا ډېره مخکنۍ خبره ده اکانوي بهانوي یا د تریانوي خبره به نو موږ د چیني د مدرسې ته لاړو د چیني د مدرسې د جماعت اسلامي والا په دې مدرسه کې استاد و هغه وخت کې بیا څه وخت وروستو چې دی نو هغې نه بس کړو بیا ځان خپل ترتیب برابر کړو بیا بله مدرسه وه خو هغه وخت کې هلته و برحال او دا ډېر ښه عالم هم دی نو ما ته موږ لاړو او موږ د ترجمو ډېر زیات شوقیان وو په دې ترجمو پسې پسې ګرځېدو چې کوم ځای کې به چا وي ترجمه کوي پلان کې مولي صاحب و نو موږ باید د هغه ترجمې ته به غوږ ایښو چا وي کابلګرام شیخ راغلی ډګر چوکدان ته مسکین په ټیم ته دیو چا وي یاره پلان کې ځای کې چې شاه منصور کې ترجمه کېږي نو هلته به ځان رساو چې چا به وي یاره هر ځای ته به هم ځان رساو په دې ترجمه پسې او که ډېر وخت به راسره نه و شیخ سرفرازان صفدر صاحب رحمه الله وړوکی خاص وم ګیره مې هم د مخ نه پوره نه وه راختلې یوازې ورخوشی شوم ګوجرا والې ته تللی وم او چې په دې مین روډ باندې لار راته څه نه وه معلومه چې په دې مین روډ باندې کوز شوم نو په دغه ځای کې راته څه پته نه وه هغه ته مې چې دې ګوجرا والې ته ورسېږي چې پرې ما باندې کوز که چې ګنټګر او هغه ککړ منډي چې کوم طرف ته په دغه طرف باندې چې ځای دی لیدلی مې نه دی او دا ځای مې کوز کا نو هغه ګاډي والا د کراچۍ ګاډی و خو زموږ د دې علاقې کسانو کې زه ته خوشحاله په دې وم خو چې کله کوزولم بیا ډېر زیات خفه وم ځکه چې د شپې 1 بجه وه نو کوز یې کړم د شپې په 1 بجې کوز کړم زما سره هېڅ نری هلکه پلکه ولې بشترم وه او خیر مې دا وویل دا تفسیر پکې کوم نو چې په هغې سړک باندې کوز کړم خفه یم چې خدای پاکه دا خو تیاره ده او څپې جریم نه که نه اوس که نور څه مسله درله جوړه شي نو د دې روډ نه هم نه ړقېږم بیخي دا انتظار کوم چې سبا شي خو انتظار هم ډېر زیات ګران په دې و یو سره بشتره بیا پرانسته او لویه قصه وه په هغې کې هم داسې یو دغه نه نو یخني مې کېږي د ژمي موسم دی داسې تېرولی هم نه شم
نو هغه مې داسې رڼا غوندې ولیده روان یم چې ورسېدم هلته کې یو افغانۍ لګیا دی اور بلې و هغې ته ناست دی چېرته یا به څوکیدار و یا به هسې چېرته دغه علاقې په دغه طرف باندې هغې اور ته ناست دی چې اور ته ناست دی ما پې سلام وکړی وعلیکم السلام ما ته ویلې ملکي جان استاد څه کوې ما خیر ما ورته خپله قصه مې څه وکړه یو دلته مدرسه شته اوس خو هغه بند دی خو په رڼا کې یو بیا ځي نو جو هغه یوه قصه کوي زه بله قصه کوم هغه یوه قصه کوي زه بله قصه کوم هغه اور ته تودېږو خیر بانکونه مانکونه وي جومات ته لاړو او د هغې نه وروستو زما عزتمندو دغه ته لاړو هغې نصرة العلوم هغې مدرسې ته لاړو شیخ صاحب سره چې هغه ملاقات مو شو او یو څو ورځې درس ما داخله کوله نو ما چې کتابونه ډېر نه ویلي نو وی چې شپږمه درجه یادوله که څلورمه درجه یادوله چې شرط پکې دا دی چې دا یې ویلي هغه ته په داخله میلاوېږي نو ما ته ویل د سیما اجازه شته که نه نو هغه ویل د سیما د اورېدو اجازه شته خو داسې سند به هم نه میلاوېږي او په اردو نه نو ما یو درې څلور شپې هلته کې وکړې او په هغې درسونو کې به کېناستم بیا واپس راغلم زما عزتمندو داسې یو شوق وي هسې تاسو ته د قرآن یو خبره کوم نو موږ د دې شریف مولي صاحب خواله لاړو نو زموږ خو دا خیال و چې د جمعې ورځ د لږ غونې به دا درس ووایو چې خوند دیالو چې دې څنګه درس ورکوي غرض یې که نه د سړي د طالبانو او د مولیانو کې د طالب علمۍ زمانه کې سړي کې د تحقیق جذبه ډېره زیاته وي نو هغې مولي صاحب هغه درس زموږ له ساتې ناست و هغه اتلسمه سپاره کې سورت فرقان نه مخکې دا رکوع چې کله ختمېږي سورت فرقان بیا شروع کېږي دا اخرنۍ رکوع وي دا لنډه شان رکوع ده هغه وي نو زما سره چې کوم ملګری دا سورت نور شروع کړله ډېر د لرې نه لګیالی خو دغه ځای پورې مونږ بیا نور لکه د پاسېدو کوشش کوو که نه نو زما دا ملګری وایي چې اول یې راته ویلو چې کله مونږ بیا د هغې ورځې ډایرکټ نشو پاسېدی دغه نه خو زه به یې غلی هغوندې پاڅم چې بیا به ته دواړه یو ځای نه پاسېدو کړي کېدای شي اواز رامنځو کړي نو دواړه نشو پاسېدی مونږ لکه په لار روان یو څه اندازه لو که نه دلته درس نه یو راغلي باقاعده چې دلته به یو وایي صحیح ده مونږ ناست یو نو دې غلی هغوندې پاسېده لږه تعجب کړه نو پاسېد چې پاسېد نو په دغې پاسېدو د ده د تلو په دې موقع باندې دا مولانا شریف صاحب چې دی نو دې دا ځای وي یتسللون منکم لواذا خیال هم راغی خبرې ته چې کله ته قرآن بیانوي وعظ او تذکیر او نصیحت کېږي نو دغې موقع کې دا خلک چې نو دا منافقان چې دي تښتي نو دوی خوږي د دې درس د دې دوران نه خوږي نو ځان د دې بل تابع حسابوي چې زه ګورې د ده سره راغلی یم و دا کس بلکل د ده په نشانه قدرت شاندې مخامخ راغی د دې مولي صاحب او دغه ځای ته هم رارسېدلی دا نه چې ده لپاره د آیاتو وي د هغه په ترجمه په دغه ځای کې وه خو د قدرت چا داسې پېټ شو پې اوس زه پاڅېدی نه شم او هغه دننه نه شي راتلی او داسې په سوکړ لکه نه چې نه د دننه راتلو نه یې مې وسو د ایمان نه یې مې وسو خالي ستنې دې جوړ کړل د جومات پوه شو که نه مې ټینګ شه محمد دین ته چې دې راوکاږي ستا دین ته پوه شو که نه ته مې د قرآن سره دین پنډ کړی پوه شو که نه دا معجزې والا کتاب دی دې ته معجز وایي معجز دا چې کله دغه کېږي که نه او تاسو ته یو خبره وکړم اوس که یوه خبره کوو بله یادېږي چې بله کوو بله یادېږي څه به کوو د دې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه دا واقع مونږ ته بخاري شریف کې راله مونږ بخاري اول چې دی نو هغه د شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی نظام الدین شهید رحمه الله ورحمة واسعة وبرز الله مرجعه ونور الله مرقده الله رب العزت د ابو د علم او فیوزات سره په مخایم او دایم لري عزتمندو اول جل خدا سره او د دیم جل زمونږ د ډاکټر عبدالله سکندر سے دامت برکاته العالیه سره نو دا حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ دا واقع رااله نو هغه کې دا خبر رااله چې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ ته په موسم میوه ملاوي دي ایو ورځ وي مونږ ولیدو چې څو واقع بیانې چې د سره د انګورو غونچه په لاس کې واړی حالان کې دغه د انګورو موسم هم نو او دغه علاقه کې انګور نو دا مودم د انګور نو نو دا تجربه ولې واقعا دغه چاړې ذکر موسی لفظ دغه د پر بخاری شریف کې راځي چاړه چې چاړه مطلب دا دی چې د پانسي نومه کې هغه چاړه وختي ولې صفایي لپاره نو ماشوم خو لاړو نو خلکو چې دې غزانانه
چیرې د ماشوم خواله لاړ چې تعالی بینه کې ځکه د خاصم پانسی کیږي او موږ ته غوسه ده نو د ډېرې غوسې د وجه نه چې زموږ د ماشوم حلال نه کی هغه په سترګو باندې پوه شو بنیاد باندې وساس ودا خیال چې د ماشوم حلال وما وېزه ماشوم د سره ما نو د اسلام دا خبرې نه کوي اسلام ډېر لوی عظیم دین دی اسلام دا خبرې چاته نه دا کوم چې دا کافران چې کله په مسلمانانو باندې لاس ورشي دا کوم ظلم په هغوی باندې کوي اسلام دا کار نه کوي اسلام وی ماشوم ته بس نه وای اسلام وی زنانه ته بس نه وای اسلام وی د جهاد د غزا په دوران کې چې کوم یو سړی دنه په خپل عبادت خانه کې په خپل صومعه کې او په خپل مطلب دا دی چې ګرجا کې په خپل چرچ کې دنه د الله عبادت کې راهب دی او هغه عبادت کوي یا د خپل بت عبادت کوي دنه لګیا دی نو هغه په سیوا چې کله هغه تعارض نه کوي تا نو ته به هغه ته څه نه وایي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا القرآن عظيم الشان دا بیان کړلی او اسلام د دې خبرو اجازه نه ورکوي نو زما عزت مند زمونږه استاد محترم دا موقع باندې وفرمایل چې تاسو به دا خیالي چې دا موده خو د انګورو نه ده یوه دا موده د انګورو ده موږ ویل چې دا موده خو د انګورو نه ده یو ګوره چې دا موده د انګورو نه ده اوس یو کس سره انګور په لاس کې او تاسو باندې مخوري او په خپلې مخوري نو دا خبره تعجب ده که نه ده موږ ویل چې دا تعجب ده وی کراچۍ کې تاسو ډېر زیات ګرځئ د مختلفو ځونو نه خلک راځي طالب علمان راځي او بر ملکونو سره هم رابطه انګور شته چېرته نو ټول ویل چې د انګور خو نوم نشان هم چې په دې ورځو کې نوم هم نه دی اخیستی راوړه خو پرېږده سبزي منډۍ کې هم نشته نو هغه د دې ریمال نه انګور راویسته او چې راویسته نو موږ له دې یوه یوه دانه راکړه زما عزتمندو دې ته ویل کېږي هغه بیا یو خبره وکړه او ګوره دا ولې داسې وي دا د دې حدیث مبارکه معجزه ده چون دا حدیث بیانېږي د بیمودي انګورو حدیث بیانېږي او بیمودي انګور تاسو ته میلاو شو دا د دې حدیث مبارکه دا د افریقې نه زموږ یو شاګرد بیګا راوړي ځان سره د افریقې نه جاز کې ناست دی او تازه انګور په دغه موقع باندې چې نو هغه ته رارسېدلي او هغه ډایرکټ چې نو ما ته رسوله او نن ما تاسو ته چې نو ځان سره مې درته ذکر راوړو چې ما ته ما اندازه وه چې حدیث مبارکه سبب دغه نمبر دی دې ته ویل کېږي زما عزتمندو قرآن یو معجز کتاب دی الله رب العزت موږ تاسو زما عزتمندو ډېر لوی سعادت راکړلی قرآن سره دا تش نسبت نه دی دا تش نسبت و زمونږ یو استاد محترم کو فرمایل یو سړی یو کس مدرسې ته راشي او په دې مدرسه کې خپه کېږي او دې کرکټ پرېږدي دې هاکي پرېږدي دې کریمبوټ پرېږدي دې چکه پرېږدي دې چرس بنګ ایس او دا ناروا نشي پکې اوس نور هم راووتې چې د انسان د ژوند او ځواني تباه کوي دا ټولې نشي تماشې پرېږدي او دې د الله د دین د حصول لپاره اگر چې په یو ټکي باندې نه پوهېږي مدرسې ته صرف راځل نشي که نه نو څلوېښت نمبر یې خو داسې حق دی زه به هم چې دا به له خامخا ورکوم وي په څلوېښتو نمبرو ورکولو کې ډېر زیات سمیم او په سلو نمبرو ورکولو کې ډېر زیات شوم یم ډېر زیات شوم یم په سلو نمبرو کې ډېر قابل یو خو زه سل نمبر یې نه ورکوم دا راته وي مناسب نه ښکاري او په دې څلوېښتو کې خو ډېر زیات دی نو سخیمه ځکه چې دې مدرسې ته راشي د څلوېښتو ورځو د څلوېښتو نمبرو خو ډېر زیات مستحق دي زما عزتمندو زما ستا دا ناسته چې دا په نسبت باندې ده او دا به نه وایې چې دا موږ دلته کې ناست یو په دې نسبت باندې دا موږ هسې ناست یو نه زما ستا کمال نه دی دا الله کینولي یو او الله رب العزت ځکه کینولي یو چې الله ته خوښ یو الله ځکه کینولي یو دا ماشومه چې د دې د قرآن دا په ترجمه باندې ختم کو زما عزتمندو دې ځکه ختم کو دا د الله خوښه وه دا الله پاک خوښه وه او الله رب العزت تاسو ته مخکې دی سورت مبارکه کې راځي چې الله صمد دی الله رب العزت ډېر زیات صمد بادشاہ دی صمد ذات دی او صمد هغه چاته وایي چې د ټولو کارونه د هغه نه بغیر نه کېږي او د هغه هر یو کار چې دی نو د ټولو نه بغیر کېږي دې ته ویل کېږي زما عزتمندو صمد عزتمندو دا د قرآن عظیم الشان اخرنی سورتونو مبارکه دي دا سورت الاخلاص دی او دا د قرآن عظیم الشان چې نو نچوړ دی ګرملو باب دی د ټولو دا د قرآن درېیمه حصه ده صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین یو موقع باندې نبی علیه السلام ورته وفرمایل صحابو تاسو لږ ایثار شه زه تاسو د قرآن درېیمه حصه وکړم
او هغه نو څو خپل کارونه ځای صحابه پریشان شو چې په ضروري کارونه باندې روانو او نبی عليه السلام کو درې مې سره قرآن اوري نو کوم کم لګ ځین کې وځو کا تاسو هم درازي کړي چې سپاری هوایي کنه او بیا ما ته حضور یو ولس منډه کې بګم بازي کسان چې بار خلاصي څو په کې بشر منډه کې خلاصي څو په کې زینو دولس منډه کې خلاصي زمونږ غویل خدانه دي د پیغمبر ویل خو بیا بل شي دي کنه ورتل القرآن ترتیلا قرآن چې نو په ترتیل باندې وایا قرآن په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او نبی علیہ السلام ته حکم دار چې دی په ترتیل باندې وایا نه چې نبی علیہ السلام امت ته حکم کوي چې په ترتیل وایا په خپل خو به هغه په ترتیل باندې وای ای جب القرآن تجویدا نو زما عزتمندو صحابه له پریشان غنیم شو چې د قرآن عظیم شان دا صورت چې نو دا درې مې سبا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کوي بیا به موږ نبی علیہ السلام ته سورۃ اخلاص چې نو وورو بیا فرمایي چې دا سورۃ قرآن دی غزله دا سورۃ قرآن دی کافرانو مشرکانو به تفوزونه کول تفسیر جلالین لیکلی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به باقاعده چې تفوز کو چې د رحمان صفات مونږ بیان کا مر رحمان سورته دا رسنه جوړلې دا د پیترونو نه جوړلې او کدا روس باندې نه جوړلې کدا رسولونو نه جوړلې د څه صفات ته څه خاصیت ته مونږ ته د رحمان خاصیت بیان کا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا آیاتونه مبارکه نازل شو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد قل هو يا الله هو الله اغه الله پاک هو مبتدا کا الله د دې لپاره خبر کا او دا احد چې یا صفت کا یا احد د دې لپاره چینو بدل کا قل هو الله احد قل هو الله اغه الله پاک احد اغه یک یو دی یو دا یو غوډوي مطلب یو دی درته دی ته دوی بابا ته دوی دوه څومره یو دی واحد په خپل ځای خبره ده لیکن احد هغه ته چې بالکل یک یو دی یو مطلب دا دی چې هغه سره څوک په خدای کې په ربوبیت کې په خالقیت مالکیت رازقیت کې په یو صفت کې سره څوک شریک نشي بالکل یک یو یوازې معبود دی یوازې هغه سره څوک شریک نشته الله الصمد الله رب العالمین یاد دی شیخ الهند رحمت الله علیه د دې نه کله اګه چې تکلیفونه تیر کړو اته پریشانیاں مختلف تکلیفونه باندې ورکولو وې دې ماجګر به بوته نو شیخ الهند رحمت الله علیه به هرشاش پښاټ و چې بیا به واپس راوځو د شیخ الهند رحمت الله علیه دارک وتک شینو او ټول بدی سره پیدا نو چې هغه د حضرت نو په تاکي یو شنی واپس کېږي اې ما چې بوځي نو مال ډېر سخت صداري ماټ راغلی ما ته وایي چې ته دا د خلکو ته وکړه چې زه د انګریز دشمن نه یم زما د انګریز سره په څه خبره کې دشمني نشته موږ ته په دې خبره باندې چارکر باندې دستخط وکړه او زه دستخط نه کوم نو ما ډېر ځل تکلیفونه راکړي نو ما دومره ووایي دومره ریمانډونه راکړي دومره سزا وخورم چې زه واپس راځم نو زه بیا په لارې سم نشم راتلی نو ما یې زموږ دومره تکلیفونه برداشت کړو وایي ستا دا نوم به هم چاته نه ښیو او اسم نکو آسی دستخط ہوگا وی آسی نکو بھئی صورت نکو دستخط یہ دیوے دیکھی کہ جبل استقامت دا استقامت غر ماتا ہوا واقعہ ہو رہی دا او خبر دا ماتا بہوکو لیکن زمائی درمند دو باغو تیر شوی دی او دا دی پتا اللہ غیر نلگی چکل سڑیا غیر موقع دا مخامخ شی کنا نبیاء دا سڑی دا اختر خبری پتا ہوتن بیانی جدا خبری سکوم دا سویر بیا با دا زمکہ چینو آتیا میرے لئے کاری اسمان تا وکروڑو میله په برخ کاری بزن په پوهږي نه ته مې زمري منځ کې چته ولاړې نور بدن سړی نه پوهېږي چې کله هغه موقع راشي شیخ الهند رحمت الله علیه جبل استقامت هغه د خپلې خبرې نه وانه وخو او بیا په آخر کې جاړي شاګردان چې حاضر کې ولې جاړي هغه وی یریږم چې الله رب العزت په مې وبخي او کنه شاګردان یې حضرت تاسو څومره تکلیفونه برداشت کړلي او څومره سختۍ او څومره سزاګانې دین لپاره خوړلي نو ته ولې جاړي جڑا خو موږ له پکار ده شیخ الهند رحمت الله علیه ته فرمایي نو ټیک ده چې ټول کارونه شوي دي او په دې نیت شوي چې الله رضا شي د الله د دین لپاره شوي دي لیکن که الله رب العزت تقبل نه نو بیا
الله قبول نکی وان اعمل صالحا ترضاه عمل صالح هم ضروری دی لیکن عمل صالح سره ترضاه چې الله پاک رضا الله ته قبول میکنه وان اعمل صالحا دعا دا وایي چې ما ته نیک عمل توفیق راکا او بیا د نیک عمل صالح حکم د پیغمبر په طریقه یو حکم لیکن ترضاه چې تا ته نه قبولو چې تا ته قبولي او بیا زما عزت مند تا ته قبولوم دی عملم صالح دی تا ته قبولوم دی په جنت ته به نه بوزي رسانه بیا څوک ته پوښ کولې شي ټیک ته خپل عمل لیکړلې بالکل د پیغمبر په طریقه کړلې زه به دنه خوشاله شم نه دی بوزم جنت ته به نه دی بوزم حضور دې شي جنت ته وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين زما عزت مند شیخ رحمت الله فرمایي الله الصمد الله به حاجت لري الله به نیاز لري د الله رب العزت چاته ضرورت او حاجت نشته الله رب العزت چانه مجبوری نشته زما سره دنیا د خان نه مجبورم د منبر نه مجبورم د وزیر نه د مشیر نه د نوکر چاکر نه مجبورم دا می معمال خپه بشي دا می تر دې خپه بشي دا بدغه شي دا برته بیا پوله سبا چینو بندگی دې بیا خپل پټی ته نه پریدي دا یو په خپل کوڅه کې نه پریدي دې براله مطلب دا چې غم خادي بیان کوي دې براله شر غوبل نه کوي دې براله چې درند پندو کې نه کوي د دې وجنه زما ستا خدا مجبوری ده لیکن الله رب العزت د چانه مجبورا نه دی نه چې مجبور نه دی کدا تمامیا غو دی عالم خبره کوله بیان کیوي وی الله رب العزت ناراضه شه نوکرو نه راوسیره وی حقیقت به یی انا جرس شه چرتا دا لکم شه چې خودبینیم نراوی لیکن یو شعر اغله بهر حال ما ته د جمعات نه او ما ته د مدرسې نه او ما ته د تبلیغ نه ما ته د حج او د عمرې نه یو غټ رکاوټ جوړ کړل خلک په څومره عمرې لته یو ورځ کې چې توري څوک عمرې لته د زوري دي عمرې له څوک تللې په دې لاس په دې پوره یو میاشت کې تللې دوه میاشتې مخکې څوک عمرې لته تللې او په دې 13 روزه کې څوک عمرې لته تللې ټول خلک روان عمرې له وته او بیا بل تراله نو دوی به ستړي کړي د پلانې عمرې لته تللې هغه د ښکارا کې مدار زمزم په بل لا تیر کړي په مړې کې بری نه ته بیا بل ځای ته راغله نه به زمزم په بیا الته بری هغه سکلي چې په کې ډرامانو د خپل لامه چولي او غیر بار عالم او بزان د راشه حسابولې نو بهر حال زما عزت مندو سبو شو وسه هغه عالم خبره کوله چې ګوره الله رب العزت ناراضه شوی دی او دا مونږ ته خي دا د من یو عذاب ما دروسته نه مستا مدرسې ته ضرورت دی نه مستا تبلیغ ته ضرورت دی نه مستا حج عمرې ته ضرورت دی نه مستا مونږ ته ضرورت شي زه اشربم ستا عبادت ته زما ضرورت نشته الله ناراضه شي دی او زما عزت مون حقیقت دی کنه دی الله رب العزت زما ستا عبادت ته ضرورت دی نشته زما ستا عبادت ته ضرورت زما ستا په منځ باندې الله رب العزت څه کوي که زه سره دا یو رکعت ونکم نو الله رب العزت ته ضرورت دی دا ځان نه لګای ما وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون دې په موږ باندې ظلم نه وکړي لیکن په خپل ځانونو باندې په خپل باندې ظلم کړل من عمل صالحا فلنفسه فلله نه دا الله رب العزت په دې کې دا الله رب العزت پر ځنيشته دا دې ځان د پر لګاره عمل دا غره رضا پر کړل لیکن هغه ثواب او هغه اجر او هغه بدله ځان د پر غواړي خوشالي ځان د پر لګاره ومن اساء فعليها او که چا بده کړو نو وبال په چا باندې دی مون په دغه کس باندې دی نو زما ستا په عبادت باندې الله رب ال خدای نه زیاتیږي او زما ستا په عدم عبادت باندې او په ګناونو باندې الله رب ال خدای کې کمه نه راځي الله رب ال به حاجت لري ځان د پاره لګي نو الله الصمد الله رب العزت صمد دی لم یلد ولم یولد نه الله رب العزت والد دی او نه مولود دی نه پلار دی نه زوی دی اشعار ہوئی درے فیض محمد ہوا ہے آئے جس کا جی چاہے نہ جائے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے معاذ اللہ فرزند خدا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو تو دادا کون ہے بتائے جس کا جی چاہے کیا لمرا ہے کنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تدا اللہ زوے ہوئے انہیں کئی سوکتے نہ چپکے گی بکنا نوز والے نہ چپکے گی چیداروں منے خبرم نہ کہے نوز تو چپکے گی نونبے والے چپکے گی دا خو مثاله دغه شو وغه به خلکو وي د ازمکه چې دا کنه د ازمکه د وی په یو خر باندې قائمه ده او چې کله هغه ته وی هغه خر ستړی شي او دې بل خر تاړي بدلی نو د ازمکه وخدي ځکه هغه ستړی شي بل خر تاړي چې هغه خر بدل کړي نو دلته کې د ازمکه لوګړي شو کی دا هغه سره خلک وی ازمکه وخدي دا
زلزله رااله هیڅوک نه خو هغه خر ستړی شوی بل خر دی بدلی نو بوغا به دا وي نو بیا خلک خامخا خلک لوګړي کار کوي که نه نو بیا وروسته وایي چې بیا پکې چا به دا تپوس کو چېرې دا غویه پسې ولاړلی و دې غویي له خو بل غویه پکار دی که نه او هغې بل غویي له بل غویه پکار دی هغې بل غویي له بل غویه پکار دی زموږ یو قاري صاحب ډېر زیات په عمر یې ډېر زیات مینو نو ماخوستن مونږ بچي شو نو زه به یې کوره پورې راوستم نو چې راوستم نو زما هم بدې نه شو نو زه به سره بیا روان شوم که نه هغه ته مې دا اوس یا به دور لازمېږي یا تسلسل وإلا لدار او تسلسله اوس لانجه ده اوس ته زما سره راځې نو زما سره محبت دی نو زه به ستا سره ځم ته زما سره خو داسې کار به کوو پسته دی نه چې ته د دې جومات د دې پیدار ځای نه پولیس ته مه راځه دا لانجه ده اوس که نه ته به زما سره راځې دې طرفه ته یوازې نه دا ماته مناسب نه ښکاري بیا چې دغه طرفه زه بیا یوازې را روان یم نو ته به ځان په زړه کې وایي چې زه سړومبی ولیدم چې اوس سره نه ځم نو بیا به راځې خو داسې کار به وکړو چې په دې خپل ځای باندې به زما عزتمندو پاتې شو هغه دا غوی بیا پسې ولاړ دا په تخته تخته په څه شي ده دا په مهي باندې نو دا مهي په څه شي کې دا په دریاب کې دا اوبه په کوم ځای باندې دي دا الله په خپل قدرت باندې نو غوړی دی بغیر که ړومبي دي ولې نه وي پوه شوې وترى السماء بغير عمد ترونها الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها تاسو د اسمان ته وګورئ بغیر د ستنو نه دی یا دا چې ستنې د شیخ او الله په قدرت کې په کوم ځای کې وایي ما ته نه ښکاري یا ما ته چې څه ښکاري چې بې ستنو همدا قشر بې ستنو دی د اسمان ستنې ورته سره نشته الله رب العزت بې ستنو اسمان غایب کړلی او که ستنې توی نو ستنې به هم بیا په څه شي باندې که نه نو بیا به اخري سر چې دی نه راځي چې الله په قدرت دی خو د الله رب العزت په قدرت باندې نو چې ستنې ورته ولګي او هغه ستنې په بل څه شي باندې شي او هغه بل شي بیا په بل شي او هغه بل بیا په بل شي او بیا هغه بل د لاندې ستنې د الله په قدرت باندې دا خو زیات دروند شو نو چې هغه دومره دروند راټینګوي که نه نو دا خو لوګوټې دا ستنې سره نه دي ملګري دا به نه راټینګوي دا خو په طریقه ولا سره راټینګولی شي زما ستا د دې ځمکې د دنې نه د یو قسم خاوره د یو قسم اوبو نه مرچکي له تریخوالی ورکوي او ټماټر له تریوالی ورکوي او ماټې له تریوالی ورکوي انار له تریوالی خوږوالی ورکوي او چینې له او ګني له خوږوالی ورکوي نو بماء واحد دي که نه دي په یو قسم اوبو باندې چې یسقا بماء واحد دې ته ویل کېږي زما عزتمندو د الله سره تعلق سبا د الله سره تعلق په دې بنیاد باندې قایمېږي یا لکه یوه پاڼه ده د شاتوتو نو چې به یې بیزه وخوري نو په یې کې بچې کوي او همدغه د شاتوت دا پاڼه ده چې دا کله مطلب دا دی چې د ریخمو چینجې وخوري نو د دغې شاتوت د دې پاڼې نه ریخم جوړېږي او همدغه پاڼه ده چې د ګبین بچې وخوري نو د هغې نه څه جوړېږي ګبینه نو پاڼه یوه ده او دننه پکې کاریګري د الله رب دا څوک دی دا کاریګري کوونکی دغه زما عزتمندو د الله رب العزت ذات دی نو الله الصمد لم یلد ولم یولد دا کار د الله رب العزت ذات نه بغیر بل څوک نشي کولی نو یهودیانو باندې رد عیسایانو باندې رد وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله دا ټول چې نو په جټه باندې دي دا ټول په غلطه باندې دي وقالت النصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء یزید بن سمیر رحمۃ اللہ ته پوښتنه کیو دا ته پوښتنه شو وی هغه کومه ډله ده چې دروغ رښتیا ویل بیا هم دوزخ ته ځي رښتیا وي هم په دوزخ ته ځي دا به څوک نو یزید بن سمیر رحمۃ اللہ علیه دا يهوديان او عیسایان دي دا يهوديان او عیسایان دي وی يهوديان وی چې دا نسوارا په هیڅ دین باندې دای چیزونه نه دي جو رښتیا وی کنه دا چیزونه خوندي دا په دین خوندي کنه لیس بشیء دي کنه او دا نسوارا وی چې دا يهوديان چې دا نه توان دي دا څه په دین نه دي کنه دوی دواړه رښتیا وی او دواړه بچنو جنت ته ځي ودي څه ولې دا وخت شو نو نسوارا وی چې يهوديان په دین باندې نه دي او عیسایان وی دا يهوديان وی نسوارا په دین باندې نه دي نسوارا وی عیسایان په دین باندې نه دي نو زما عزتمندو دواړه په دین باندې نه دي دواړه رښتیا وی کنه وی دواړه رښتیا وی خو دې په زما عزتمندو جهنم ته عزتمندو لم یلد ولم یولد الله رب العزت نه والد دی او نه مولود دی ولم يكن له كفوا احد او نشته دا سره څوک همسر دا همسیال دا سره څوک وزیر نشته دا څوک مشیر نشته
لا مثل له ولا مثال له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له. هذا من عقيدة لا دا څه خبرې نه دي، عقیده ده زمونږه د الله رب العزت سره نه په ذات کې نه د الله رب العزت سره په صفاتو کې هېڅوک هم د الله رب العزت سره شریک نشته. دا موږ نه منو. که څوک وایي به ځان لا که هغه سره پیغمبر شریکوي، که هغه سره د الله ولی شریکوي په ذات او په صفاتو کې، که هغه سره یو بت شریکوي، که هغه سره غر شریکوي او که هغه سره سم شریکوي، که هغه سره حیواناتو کې څوک شریک یا که په انسانانو کې که په فرشتو کې، دا ټول درو دي او د دې منلو ته مونږ نه یو تیار. ولم یکن له کفوا احد. دا الله رب العزت سره څوک یو شان نه دی. الله سره چې یو شان کوي بیا پای کې مجانست پکار دی، بیا پای کې یو شنواله پکار دی. او زما عزتمندو دغه یو شنواله بیا پارته کې پکار دی. او که یو شان نه او که دې ته پیدای دی مولود کو نو زما عزتمندو بیا هم عیب دی، بیا سره بیا هم عیب دی. او الله رب العزت د الوهیت تقاضا دا ده، د معبودیت تقاضا دا ده چې دا به هر عیب نه پاکي. نو چې د عیب نه پاکای نو نه به والدي او نه به مولودي، نه به والدي او نه به مولودي او نه به سره څوک یو شني. د دې وجه نه زما عزتمندو د هغوی د خبرې جواب وشو. ځکه که والدو ته وایي بیا خو مجانست پکار دی، نو انسان چې د خاورې نه پیدا دی نو ګویا چې د خاورې نه پیدا دی. او که د بل څه شي نه حسابه نو هغه بیا د پیتلو نه او یا به د سونې نه نو بیا ول هغه شی بیانول غواړي. دلته سره دې خبره وکړه چې د هیڅ چا سره څه مجانست نشته، د مخلوق سره د دې خبرې اړو تعارف نشته، د حدوث نه پاک دی. الله رب العزت د حدوث نه پاک دی، وراء الورا دی، قادر علی الاطلاق دی، لطیف او خبیر ذات دی، او د ازل نه تر ابد دی. السنو هو الاول ليس قبله شيء وهو الاخر ليس بعده شيء وهو على كل شيء قدير. داغه نه رسوم څوک نشته، داغه نه مخکم څوک نو، او الله رب العزت بار باندې قادر دی. دا بل سورۃ مبارکه زما عزتمندو دا بدی شو غنو چې دا یو قسم لا تالی دی، تالی لکه ډیره خپل خزانه ده سره عزتمندو، لیکن هغه خزانه چې ده نو هغه ستانه ضایع کیږي. خزانه څه کیږي؟ خزانه ده نه ضایع کیږي. ټول خزانه ده سره خو مزیداره کوي چې دا خزانه ضایع نشوي او د ضایع کېدو باندې یریږي. نو زما عزتمندو دا اخرنی سورتونه چې دي کنه دا دې بس هغه تعالی وولا و ته قرآن بیانای نو سب دشمنانی دا ټول هغه دشمن دي، شیطان دی او بیا دي دا کافران دي او دا نفس چې دشمن دی، منافقان دي دشمنان دي، يهوديان دي دشمنان دي، عیسایان دي دشمنان دي، او دا شان دي سیکولر او مختلف ذهنونو والا خلک چې دا غوي د اسلام د نظریې سره تصادم دي، د قرآن سره نه لګي. د قرآن عقیده هغوی ته چې نو منظور نه ده. قرآن اگر دستور نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، لعنت اس آزادی پر کہ وہ ہمیں بھی منظور نہیں. قرآن تخبل دستور نه مني، اسلام د ځان لپاره چې لازم نه ګڼي او دا شی د ځان لپاره زما عزتمندو د نجات ذریعہ نه ګڼي، نو هغه هر ازم چې دی د اسلام نه علاوه هر ازم زما عزتمندو دا کفر دی. او که تاسو وایئ چې د مولوي صاحب دا خبره د ځان نه وکړه نو قرآن عظیم الشان کې راځي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. چا چې ولټو علاوه د اسلام نه بل دین، د اسلام نه علاوه په بل ازم کې ځان لپاره نجات ولټو، یاره د سوشلیزم به ټیکي یا کیپیټالیزم به ټیکي یا د کمیونیزم به ټیکي او دغه ازم به یو هغه ازم به ټیکي او په دې کې به زما لپاره نجات دی او بیا به زه برابر شم او دا نظام به برابر شي. نو که د اسلام نه علاوه بل څه دی ولټول فلن یقبل من، دا چرته قبول نه دی، وهو فی الاخرة من الخاسرین، او دا سړی په آخرت کې هم تباه برباد دی او تاواني دی. نو چې سړی په دین باندې روان وي او مسلمان وي نو هغه تباه کېږي په آخرت کې، خو دننه دلته کار خراب شوی دی که نه؟ دلته څه شوی دی؟ دلته کار خراب شوی دی.
زما عزتمندو دا اخرني سورتونه چې دي دا د دې حیثیت لري. لبید ابن عاصم ابن لبید او داغه لونو یا داغه سره زنانه داغه شاګردات وغیرہ او ته نسبت کیږي او په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شهر کړو. شهر زما عزتمندو چې دی کنه شهر اثر شتا د شهر اثر شتا جادو کیږي دا بنوي جادو چې دې اثر نشتا لیکن ذهن کې ودا ساتي چې دا الله رب العزت یو امتحان راوستي دا یو امتحان دی او سحر چې نو دا شتا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شو لیکن دا هغه علاج نشتا. بيدين خلق بعض حدیث کې راځي الساحر هو الكافر. ساحر چې کنه جادوګر خلک جادو کوي او د جادو لپاره چې کومې طریقې اختیاري هغه طریقې زیات تر د کفر څوک نعوذ بالله بسم الله چې هغه په مجازو باندې لیکي څوک چې په وینه باندې د الله رب العزت کا قران لیکي په مردار وینه باندې څوک پالوړي لیکي دا د دې لپاره چې شیطانان خوشاله شي د شیطان د خوشالو لپاره دا غلط کار کوي یقینا چې هغه عمل بد کوي لیکن دا غي اثري جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اثر کړو او په بیر روان کې هغه تعویذونه چې خو دې شو یو ولز غټي چې هغه تار لور کړی وي یو مجسمه جوړ کړی وي پای کې چې نستري ټومبل وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډیر زیات تکلیف وو او انتسی به محسوسوله لکه د نبی علیہ السلام مبارک دا بدن چې تړلې او چې بیا کله دا سورتونه مبارکه نازل شو یو آیات به وینو یو غټه با کولاوي دا یو غټه به پرانستا هغه فرشتو په ذریعہ باندې ته معلومه شې دا کویږي هغه راوېسو د کوی هغه به جوړې کړې وي ترخې کړې وي یو غټه به کولاول او یو آیات به وي یو لس آیاتونه او یو لس غټه چې کله هغه ټولې کولاو کړې نبی علیہ السلام فرمایي گویا چې زه تړلې شوم او اوس چا پرانستم. خو د نبی علیہ السلام په عمل کې د نبی علیہ السلام په مانځه کې د نبی علیہ السلام په تلاوت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذکر اذکار او عبادت کې او په فریضه رسالت کې څه کمې ورې نو راغله لیکن نبی صاحب په جسم باندې تکلیف ضرور وو و چې نور کله براغه نبی صاحب حشاش بشاش وو بیا دغه سیه نرسلو ازواج مطهرات فرمایي چې نبی علیہ السلام بچراغ نو لوخړي طبيعت په لوخړي غټ وډو خو چې کله دا طبيعت برابر شو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوته راغله حشاش بشاش وو نو زما عزتمندو دا غي د پاره او بیا نبی علیہ السلام دا غي نورستو چې نور خبرو ته بیا ضرورت نه دی راغلی بس نبی علیہ السلام ته چې کله دا صورتونه میراو شو نبی علیہ السلام دا صورتونه وی نو نن به ته یو ترویتی لاړ شي کنه او یا ته یو تعویذګر لاړ شي یله چې په ما باندې تعویذونه شي دي نو زما عزتمندو د نبی علیہ السلام نه غټ استاد بلشتا غټ معلم دی بلشتا د قران نه غټ کتاب بلشتا قران د تمامي آسماني کتابونو سردار کتاب دی او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء دی او داغه د سحر علاج چې هغه په دې صورتونو باندې شری دا زما ستاسو په ولې نه کیږي چې کله جادوګر لاړ شي کنه کوټ مارلا ناغه ته یو ورګه صبر وکړه سترګې پټې کی الله سونه شاته واړی لاسونه کې غرب شي یو ویره تعویذونه دا کړه دا ګور سخادي کنه دا ګور چې پلانکی ځای کې تاته شو تعویذونه په خپل لیکلي اکثر مو تر خلک تعویذونه خو دا پلانکی راستلي یاره کده کرخونه علاوه به نوټ صحیح کنه اسی کرخي ګړي دا چلی کړي ځکه چې دومره روزګار څوک دی چې دومره مطلب دا چې په سونو تعویذونه بکی یا بیا پلانکی یو ځای پر ځای کی او ځان خلاص کړي یاره دا راته چې تعویذونه کړي خدای په ابجدو کې لیکلي او یو روکول مسله را پراو جو بل ورځ بیا راشي بیا د لږه دا وکم جو بل ورځ بیا 100 روپۍ والی جو بیا د 1000 والی جو بیا د 10 والی جو بیا د 10 والی جو کبه مې جادو نه کنا جو په جادو کې شمار شي او کله بیمار نه کنا جو بیا بیمار شي نو زما عزتونو زما سره پاره دا سورتون مبارکه نبی علیہ السلام با د کېدو نه مخکې درې پیری وی او درې واړه پیری په دې لاسونو چپول په دې ټول بدن باندې بای هغه لاسونو مبارکه چې نو هغه راکاګل نو ماته د دې خبرې ډېر اهتمام کو چې دا سورتونه ډېر ځات وایو پچا باندې سیر په ځان باندې چې شکی په خلکو به څه لګا چې مال د الله سو ګور او مال لمنو ګور چې راغی زما منی چې تعویذونه شته کنه جو فرض کوشته ده منی دا سورتونه وایو ختمي کنه خبره ختم نه شو ته خو دې لږه کنه چې شته کنه چې پتا باندې څه وکای بیا
علاج به کنه نو علاج د صورتونه دي نو په غیر د دینه ویا کنه نو کینو بل لري کنه نه کنه نو ثواب خو بری شي نو کسي نه بخلا شي نو هغه بخا مخزر روپے ورکای او 15000 زما عزتمند د قران زما عزتمند زما ستا دوری د دوری من د قران نه لريو دا نن چې د ماشومې د قران ختم کړل زما عزتمند په دې کې بنیادی خبرم دادا چې زما سره رانه ذکر ما ته قران طرف تر روان یو خوشاله خبر پکې دادا نن دا یو ماشوم رااله دا ذریعہ او سبب وګرځي سبب بل رااله او دا تسلسل جاری دی بلاشه ماشومان چې هغه راځي او قران وی دا قران نه خبريږي هغه به دې خلکو په دوکو کې سبب یاد راځي کنه او بیا دې خلکو په یقینا اعمال په ځان باندې وایا شی سنت اعمال شی اسال الله العظیم رب العرش العظیم ان يشفيك جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل پیغمبرو د نبی علیہ السلام چې کوم قران الله رب ال جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم قران ورکړل دا کامل اکمل او مکمل کتاب دی دا جامع کتاب دی په دې کې څه په دې کې ستاسو مرزونو چې علاج هم شته ستاسو روحاني بیمارو علاج هم شته یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور یا ایها الناس ای خلقو قد جاءتكم یقینا راغله تاسو ته موعظه وعظه من ربكم لتربى رب ساسنا وشفاء وشفاء لما داغي مرزونو داغي روحاني او باطني بیمارو في الصدور چې پسینو کې دي نو په دې سینه کې دنه زمای عزتمندو حسد دی نو داغه لپاره علاج دا قران دی دې سینه کې دنه بغض دی علاج قران دی دنه منافقت دی دنه کفر دی دنه ضلالت دی دنه تکبر دی دنه ریاده دنه حب جاله حب مال له داغه ټول علاج په قران عظیم الشان کې دنه زمای عزتمندو موجود دی تا قران لراشه د قران نه خبر والا د قران نه خبرګيري حاصله کا قران د ځان د پاره امام جوړ کا نور او هدایت جوړ کا او ته بیا زما عزتمندو کامیابی ویني سره بار به کامیابی مقدر شي کامیابی با القران والرمضان تو امان قران او روزه دا دواړه بروګونی رونه دي بروګونی کلاهما يشفعان للعبد او دا دواړه د بنده لپاره سفارشیان دي فيشفعان نو د دې سفارش قابل قبولوم دی د دې سفارش سره قابل قبولوم دی خدا نه چې پتا کې پروت دی پتا کې بر پروت دی او یا مطلب دا چې د واده په موقع باندې رالو چې کله نه ودی کې داغه نه مخې به وړو او یو په موقع باندې رالو چې کله من قسم خورو نو د قسم د خوراک په موقع باندې من قران رالو د ما عزت نو قران یوازې د خوراک د بار نه دی قران وایم خوراک نه ته چې ته خوري خدي بلکې قران زما عزتمندو د ویلو لپاره دی یو کو صدا قصه سم کومه دا ترجمه کوم چې بالکل هغه ختم نه دا کی قول ويا اعوذ پناه واړم برب الفلق فرب د سبا باندې من شر ما د شر داغنا خلق چې الله پیدا کړلی و من شر او د شر ما داغنا و من شر غاسق او د شر د تیرینا اذا وقوا کله چې دا خورشي و من شر النفاثات في العقد او د شر د پوکوونکو نه په غټو کې دا زنانه تینه مراد کړي شي دا شاګردان ته مراد کړي شي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نه کله چې حسد کوي نو زمای عزتمند حسد قسمونه تاسو معلوم دي بار بار نه کوم بدل اما کې ټول تبلیغیان دي بسم الله الرحمن الرحیم قل ويا اعوذ بنا وعلم برب الناس برب خلقو ملك الناس بادشاہ خلقو الہ الناس معبود خلقو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه کوونکی نه الخناس وسوسه کې به واپس تختی دی وسوسه کې واپس کیږي وسوسه ټکې د نقصان هغه گزار کې بیا واپس کیږي دا خناس دي ته وي چې کله گزارو کې بیا واپس کیږي دا خناسي شیطان چې دا خناس دی حدیث مبارکه کې راځي یو بزرګ ته وي باقاعده چې نو دا په نظر باندې راغی سابقه شه بزرګو هغه ته په نظر باندې راغی چې د دې ځل کې دنه د دې ماشي په شان دي سیداتي په شان یو شوړې دنه نستل چې کله انسان ذکر شروع کړي دی شون چاته کی او چې کله ذکر نه کړي بیا وردن کی ان الشیطان یجري فی الانسان مجرى الدم چې کوم ځای کې وینه چلیږي هغه کې شیطان خپل کار کوي دې په هغه ځای کې چلیږي او د انسان ته وسوسه چي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس چې وسوسه کوي په صدور الناس بسینو د خلقو کې من الجنه والناس د پیریانو د انسانانو خو وسوسه نشي جوړه ځکه چې هغه دې ویني ته دن نشي نه نوته او پیرې نه نوته شي نو دلته مراد ده والناس ذکر واستوي چې دا انسانم چې نو بالواسطه
د دې بل انسان د لپاره شیطان جوړېدی شي خبره ورته وکړي دا خبرې په ذریعه د هغه دماغ ته لاړ شي دماغ ونه چې زړه ته خبره کړي شي یا لکه خفه کېږي به نه په ځان یې مطلب دی چې ګرانومه زما خو دوست زما خو ملګری او زه خو د باندې انتهایي ډېر زیات خفه کېږم او مطلب دا دی چې که په شیطاني باندې اړه چې د سره یې درته نه کوم خو په تا خفه کېږم مې هغه ته کوه خو ځان له لوکړي د دې سړي ډېر زیات خوښ نه یم نو هسې ګورې په خوله درته پوست دی خو لوکړي ځان ترې ساته زه درته دا نه یم خپله دې خوښه ده که پې عمل کوې که نه کوې خو ستا لپاره مې وي ځان ترې لوکړي ساته که ولې څنګه دې ځان ته څه چل شي خیر اوس هغه خبرې زه تا ته نه شم کولی خو لکه زه یې په حساب پوه شم لوکړي لړی درته که نه جو بس نوره خبرې هم زده کړې ګېرېږي نه څه به وایي چې څه یې ویلي بس د سړي په زړه کې چې نو وسوسه واچوله اوس سړی چې مخ لاځي دې دا چل کوي شونډ به دی هغه نه دی خبره چې هغه د دې شونډ ته په سړي سره بد نه دی ګټه خو ډېر متکبره دی ګوره دومره لوی کوي اما ورته څه بد کتلي نه دي څه غلطي مې کړې نه څه نقصان مې ونه کړی نه سړي شونډ خو چې دې سره نوم پړسېدلی چې دې دې طرف ته راځم نو راته پړسېدلی چې دې سړي ته ما څه نقصان رسولی په دا زه به ورته وکړې سپک کار هم سره پیسې ډېرې شي جو بلې بلې چې دې مخې راشي ګام د هغه نه غټ پړسولی جو هغه بل د خو پړسېږي جو هغه ورته د هغې نه زیاته بخ شي جو ځکه چې پړسېږي نو یو پیره د یو حده پورې پړسېدی که نه د پړسېدو وروسته به یو پیره چوي نه چې هغه وچوي که نه نو د هغې هغه بارود چې دی که نه هغه بیا په دواړو خاندانونو باندې ولګي نو چې ولګي د استاد صاحب چې دی که نه استاد صاحب ځان طرف ته ناست دی اوی کړلي په اوی کې نقصان وکړو خیال دی خبره ښکاره کوي نه دا حسد دا نقصان دا دې ته چې نو دې ته نمیمه وایي دې ته چغلي وایي د چغلۍ په ذریعه باندې د په زړه کې دننه وسوسه واچوله او د هغې د وجې نه چې دا تباه برباد کړو او بله خبره زما عزتمندو یو نکته پکې بیانې خیر هغه هم زر وویو برب الناس دلته کې ناس درې پېرې راغلی اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس دا رب سره دلته بدل کړی هلته سره ملک بدل کړی او دلته سره اله بدل کړی او ناس هغه دی نو دا ولې برب الناس د دې لومبني ناس نه زما عزتمندو ماشومان مراد دي او د دې دویم ناس نه مراد چې نه ځوانان دي ا د دې دریم ناس نه مراد بوډاګان دي ځکه د ماشومانو تربیت د ضرورت نه وي برب الناس تربیت کوونکی د ماشومانو ملک الناس بادشاہ د ځوانانو ذکر ځوانانو بادشاہ د ضرورتي چې بادشاہ بینی لباسا او سړی ځواني هم د ځوانۍ نشه هم د مال نشه زور پکې نو دی بیا بچا ناراسته کوي نه کوي که نه ناراسته دی د خپل ځان خوشحالولو لپاره هر څه کوي که نه کوي نو چې بادشاہ بې سخي که نه او ډنډو سره مضبوط وي نو دی اړه خړوب نه شي ولی ملک الناس د ځوان بادشاہ ته ضرورت دی او د ماشوم بادشاہ ته ضرورت دی چې هغه څوک په ډنډه نه وایي خو چې د هغه تربیت وکړي د هغه د پی ورګو کار وشي جو چې هغه بلګوډي ساقط دی والي هغه دغه ته ضرورت دی نو د هغو دپاره رب او د ځوانانو دپاره د بادشاہ ضرورت دی او اله الناس چې کله بیا بوډا شي ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا چې کله بیا دی بوډا شي نو بیا به دې څه چل کوي چې کله بوډا شي دا چې نو کور هم ځای نشته هلته خو مطلب خوب ولې معجز نه ورځي خوب صحیح له کوم ځای ورځي خوب هم ډېر ګران شی دی د خوب تعلق د وینې سره دی د طاقت سره دی هغه غریب چې دننه وینه وچه ده چې وچه د هغه له کوم ځای خوب ورځي او واړه بولونه هم ورځي نو دیارلس پېرې چې هغه وړو بول ته راپاڅي نو خوب یې خو څه په هغې کې متختی نو هغه جز ته تکلیف وي نو هغه به سړی څه به څملمه پاڅمه څملمه دا دغه غویمه به مې جوړه کړې خو داسې کار به وکړمه چې ښه ښکلی اودس به وکړم چې لاړ به شو جومات ته عبادت کې د الله پاک ذکر اذکار کوي خو بیا هم خوش قسمت د ځوانۍ کې عبادت کړلی اوس هم لګی دی عبادت کوي شاب النشا فی عبادت الله او بیا هم خوش قسمت دی که په دې ځوانۍ کې هم نه دی کړی خو الله پاک ته په دې بوډاوالې متوجه شو دا سړی ډېر زیات خوش قسمت دی چې اخره خاتمه خو برابر شو که نه اوس که په دې اخره خاتمه کې چې که نه که په دې اخره خاتمه کې الله رب العزت طرف ته چې توجه نه برابرې دی بیا به سجل کوو دې کې د 120 سالو یو بوډا و د څو په دې کراچۍ کې موږ د 120 سالو یو بوډا و نو هغه نه یې د ناسو یې ماله جامت وکړه نو لکه چې د 120 سالو بوډا نو هغه له به د نهي جامت څنګه کوي که نه خو د کندو نو مطلب دا دی چې موټکي رایسته دي که نه هغه کېږي بیا هغه ودوي په نوسي باندې که نه په دې چاړه باندې هغه نه په چاړه باندې په نوسي بیا خوږېږم هغه وي چې خوږېږي نو بیا دې چل کړه نه هغه به مطلب دا دی چې ړومبې دې شو ټینګلې کوله بیا پیدا کوله څومره ګران کار دی ګران کار نه دی نو چې دغه سړی په دغه ټایم کې نه دی عقلار د دغه چل نه نو دا سړی دی ښه نه دی چې هغه ښکلې ګیرې پرېښې را جومات ته راغی د الله په ذکر کوي عبادت کوي په دې ټایم کې دی عبادت کوي دی نه د مطلب غلا کولی شي نه دی ډاکه کولی شي نه دی زنا کولی شي نه دی د چا مطلب چې پوله پټی چا سره مټ تاولی شي یو نو چل نه شي کولی که نه خو صرف خپل خیر مناوي او دا عبادت کولی شي
چې عبادت کوي عبادت کوي نو معبود ته ضرورت دی کنه دی دې بل چې عبادت کوي کنه نو الله رب العزت ته ضرورت دی چې دې چې عبادت کوي چې هغه ته حاضرې وی الہ الناس اے دې بډاګانو معبودا اے چې بډاګان ته پراته دي نه ټول شپه په ځانه نورونه ته چې نو سجده لګي او ستا عبادت کوي اے دا وره ما عزت مندو سو من شما زما له حفاظت راکړه ما بچ کا د شیطان د خناس چې گزار کې شاته کې گزار کې سره گزار ورکې بیا شاته تختی خواښوي وښوي او دسی خناس چې د انسانانو په سینو کې دند چې نو وسوسه اچي ادم علی السلام هوا به ته وسوسه نه واچولي فدلهما بغرور په دوکه باندې چې نو خطا کړو فازلهما الشیطان فوسوس لهما الشیطان وقاسمهما قسمونه ته خوړو من الجنه والناس هغه پیریانو می او ایکی انسانانو می دما عزت مندو وی انسان د انسان شیطان دی او انسان د انسان رحمان دی که سړی د سم خو نه وکړه سم دمي او که سړی د خراب خو نه وکړه سړی په قسم دم دی او ټیک ټاک پي د پلار بم قدر کوي د مور بم قدر کوي لاړ بشي جنو د خځې سره به دوا سلام وساتي تک ساتي بو سرکین واپس راځي دومره پړسېدلی وتا پاکه موري ماریانه پلاری ماریانه چې سره څه چل شي د دنیا په بل وخته اوس خو چې د الګ د کور ته د نکې نورو موټو په دې ساکه خو دې څه دماکا دې څه ناشنا څه کاروم نه دی شوی چې دا سره دومره پړسېدلې چې واپس د کور د ځای نه راوځي کنه نو مور پلار ته پړسېدلې بیا چې سبا ورسته چې لاړ شي چرته اوس رډې دغه نشي کنه نو اوس خو خدای ټلیفون نو وخت اوس کور ته چرته نه کیږي پړسېدلې را ده نه کیږي خاص بوغانه خبره کوم کنه نو زما عزتمندو دا حساب کتاب دا وسوسې دي د شیطان دا انسان چې دا تبا کوي د هر چا خپل خپل ځای دی د مور د پلار خپل مقام د خپل خپل مقام د زیږ خپل مقام د چمي گاونډي خپل مقام د بشر خپل مقام د پلار خپل مقام د ارچا خپل خپل مقام دی دا ټول چې ماته پیژنو کنه چې ماته پیژنو دا ټول دا ماته په قران باندې پیژنو او کنه نو د خپل زنانو ته او د خپل الکانو ته دا قران نو خو کنه نو مړه ګټي پریدا چې تاله پیسې وګټي والله العظیم کله دین رستو زې مکنه زه مولای مو زمون می چې نه حفظونه کړی او دا کې یو په دوه په څلور درجه کې بګیم دي زې مزه د ځان خبره کوم که زما زه د دې لپاره لګیم چې زما د زمون به علم کې حفظ بو کې بیا به دا غي رستو دنیا ګټي او پیسې به ګټي او بیا به مال راکې او زما په موضوع باندې سری والله العظیم کبي په یو رکې دا خبره راځي زما زمون زیات برګانی ما خپل پلان له څوکړو خپل مور له می څوکړو چې هغه مال د جنت الفردوس په دې دنیا کې مخې ته کیږي دا نشي کولای خو دا هغه جون به خیستای او آخرت کې به زما جنوم خیستای آخرت کې دا دنیا خبره نه ده او کدا نه کوي کنه نو ګټه دې په خیر شه استاد اشته جیدار کې تاسو سره صحیح کنه ته غاړه پیڅ کې رسېدې د دین اخلاصي سبا وجر کې پروت دي وي به مار کې کړلې مټی ځای کړلا ناروای کړلا د چای مطلب دا چې حرام خورلې نشه کې چې نیولې شهره چرسي خرصول اپی می خرصول په پلان کې ځکه نیولې شهره سړې وو گزارې کو بچا باندې او پلان ته راشه دا زوی د لاس نه پریدما چې سو اسی نه ما کوم خو ما په دوه جریب ولیکا ما په ضرور جریب ولیکا نو ستا یو جریب نو دوه جریب دي په سیګ لیکلو نه یو جریب په بیا ګرځي نه دا بل بیا پیدا کول نه غواړي دې زوی د لو ګټل کوي به لدلا نو نن چې تاسو او لور الله کو جنې صاحب مدرسه کې دا محفوظ دي دا محفوظ قلاده سما شوما چې کله قران وي دا محفوظ قلاده قران د دې په ذریعہ باندې داغه حفاظت کیږي داغه د پردې به حفاظت کیږي هغه پردهدار شي پردې نارینه ته چې دا زنانه نه ګوري اته پیری دي دا نارینه وګوري وې د اغه نارینه نه د کوسی سپې غوړه دي چې زنانه د اغه نارینه د وجه نه لار بدل کی زنانه په لار باندې روانه ده او دلته یو نارینه روان دی او دا زنانه و چې یا بس چاته خبرې جوړ کی یا ورته انګته واچي څه پته لګي دا سړی بیتبار دی او دا زنانه ولګي دغه سړی د وجه نه د لار بدل کی په بل لار روانه شي واپس شي دغه ځای نه وې دغه سړی د کوسی سپې غوړه دی دا د سپینه لاندې سړی دی و زما عزتمندو چې دا زنانه دیندار وا او دا د نارینه کې څه غرض نه نو دا نارینه خو دې کو نه شنګري کې خو اسمان لکه سپمې ته مطلب دا چې سپي غبا ده غبي با یو اخر به د سپې څه شي واپس شي او که چې دا زنانه دیندار نه وا او دا بی دینه وا
نو مطلب دا چې میاں بیوی راځي تو کیا کرے قاضي قصه ختمه نه بیا نو ته به دا خبر نه ا دنیا به جن امریکای ته رسیدلی ته به دا خبر نه ته بیا خبرېږي بیا خو څه پته نه لګي او ته د خوشحالي خبري خوشحالي په خبرو کې څوک بل څوک ځان سره شریکي دا خو د خپل په خبرو کې سره شریکيږي نو زما عزتمند خبر او بیا بل طرف توزي دین زما استاد عزتم ضامن دی زما استاد چادرم ذمہوار دی زما استاد چار دیواریم ذمہوار دی زما استاد دنیا د آخرت د عقبا د آخرت د دنیا د آخرت د کامیابی چینو هغه ضامن هغه د الله دین دی د الله قران دی د دې وجه نه زما عزتمندو که کامیابی غواړئ گر همی خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن که کچره کامل مسلمان جوړې د غواړي د قرآن نه بغیر دا خبر نشي کېدی په زما عزتمندو خبر وګدوم نه دغه چې ختم وشو خو صرف یو شعر باندې دا خپله خبره ختمه کو هغه شاعر وایي دا زه بهر ځای کې یم که نورې خبرې ټولې هر څنګه چې بدای خو دا یوه خبره په دا شعر پکې خامخا چې ما ویلې هسې دا مې یو شوقي که عمل دې وي بګړی قرآن ستا دی که عمل دې وي پرې کړی قرآن ستا دی ځمکه څه کوي چې دا بر اسمان ستا دی تور ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي ته خالد بن ولید شاه جهان ستا دی دا مونږ چې رسوا کېږو خرابېږو زموږ په قرآن عمل نشته اول مونږ قرآن ویلی هم نه دی بیا چې ووایو نو ځان پې هم نه پوه کوو وکړو بیا پرې عمل هم نه کوو چې عمل پې وکړو نو د الله د رضا لپاره هم نه نو مونږ ځکه تباه برباد یو که مونږ قرآن ووایو په هغې ځان پوه کړو په هغې عمل وکړو د الله د رضا لپاره کامیابی به د دنیا د آخرت زما ستا مقدري واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین زما د طرف نه د دې ماشومې مور او پلار د دې ماشومې چې نو استاد او دغه شان چې نو کم ځای کې چې څومره پرې خوشحاله شوي دي دعاګانې لږ اوس غوښتي دي د کور خلک خپل خپلوانو او دا ناسته مجمع چې څومره په دغې خوشحالۍ کې د دغې ماشومې په دې خوشحالۍ باندې خوشحاله دي تاسو ټول خوشحاله نه یې د حفظ خو د ستاسو د یو تن ماشومې کړلی که نه لیکن خوشحاله تاسو ټول یې ولې تاسو خوشحاله یې دا قرآن زما ستا د ټولو په ایمان دی دا چې په چا نازل شوی هغه پیغمبر باندې زما ستا د ټولو ایمان دی او په دې باندې دین اسلام ته قوت رسي چې هغې قرآن په ترجمه وي نو دین اسلام ته قوت ورسېد که نه نو زه په بټاړه کې هلته خوشحاله یم دا مولي صاحب په ټانګوړه کې خوشحاله دی دا بل مولي صاحب د ملي صاحب نه راغلی هلته خوشحاله و چې دلته جنې دلته حفظ قرآن ختم کړلی په سترګو کې به یې نه وینې او نه یې لیدله لیکن هلته خوشحاله دی چې قرآن په ترجمه باندې زما عزتمند وي او موږ هم خوشحاله یو ځکه زمونږ فکر او دین ملک او ملت زمونږ دین یو دی زمونږ خبره یوه ده زمونږ رب یو دی زمونږ پیغمبر یو دی موږ په دې خبرو باندې زما عزتمندو خوشحالېږو نو دا ټوله مجموعه چې پرې خوشحاله ده دا خوشحالي دی الله پاک ټولو ته نصیب کړي د ټولو بچیانې او بچي دی الله رب العزت د قرآن حافظان هم کې عالمان هم کې چې په ترجمو هم ورځي عالمان یو سره وي او الله رب العزت د دې کلي او د دې کورونو نه د دین چینې روانې کړي او دې کورنۍ ته چې کومه کې دا ماشومه د قرآن ترجمه یې کړله دې ته د الله رب العزت په کورونو مبارک کړي واخر دعوانا الحمد لله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهواء والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار وما قرب إليها من قول وعمل رحم كريم رب قرآن عظيم الشان باندې من قوة فدي باندې عمل لاکي دنیا آخرت انو خیرون متنصیب فرمایي قرآن زمون د پاره امام نور او هدایت وګرځي دا زمون د پاره موعظه او نصيحت وګرځي خدای پاک دا زمون مخکې کې مون قرآن پس روان کې یا الله قرآن مون پس مرا پسې گئی یا الله د قرآن په یو لفظ باندې یا الله پاک مون پوهږي یا الله پاک مون د خادمان جوړ کې یا الله پاک زمون کورونو کې د دې تلاوتونو جاری کې زمون جمعتونو مدرسو جوړو کې الله پاک د دې تلاوتونو جاری کې زمون ملکونو کې یا الله پاک د دې قانون جاری کې یا الله پاک په پوره دنیا کې د قرآن نظام راولي یا الله د قرآن جنډا په پوره دنیا باندې ودرې کفر ختم کې منافقت ختم کې فسق و فجور ختم کې یا الله بے حیايي ختم کې یا الله زمونږه
د زنانه او د چادر او د چاردیوارۍ یا الله پاک ته حفاظت فرمایي یا الله زمونږ ځوانان د نشو تماشونه یا الله پاک د بيدینۍ نه د عیاشۍ نه یا الله پاک د نشو تماشونه یا الله پاک ته حفاظت فرمایي یا الله په راه راست باندې زمونږ نوجوانان راولي یا الله پاک زمونږ د مشرانو کشرانو لوی وړه پټ ښکارا زاړه ير یا الله پاکا قصدن خطا تمامي ګناونه معاف کړي زمونږ د مرحومینو یا الله پاکا دې ورځو کې وفات شوي دي مخکې یا الله پاک ټول مغفرت کامله نصیب کړي قبور منور کې د جنت باغچې دې جوړ کړي یا الله څومره مجموعه چې تیر شوی دا زړه باندې څومره نیک شرعي حاجتونه هر قسمه حاجتونه چې نیک او شرعي هغه د دنیا د آخرت د نقصان نه یا الله پاک ټول حاجتونه پوره کړي د چا زړونو کې د ارمان چې موږ بچي حافظان عالمان شي یا الله پاک د ارمانونه پوره کړي یا الله بیا اولاد ته صالح اولاد ورکړي د اولاد او اولاد چې دیندار کړي یا الله پاکا دا کله او دا کورونه دا کوټه او یا الله پاک زموږ ټول کورونه په دین اسلام باندې د قران په تلاوتونو باندې د قران په ترجمه او په تفسیرونو باندې یا الله پاک ته وزره یا الله پاک دا په دې باندې وپړقای یا الله د دنیا د آخرت کامیابی زموږ مقدر کړي یا الله د دنیا د آخرت نعمتونه راکړي یا الله پاک د دنیا د آخرت د رسوایی نه د شرمندګۍ نه د بیزتۍ نه یا الله پاک زموږ حفاظت فرمایي خاصا مخصوصا علی رؤوس الخلائق د قیامت پر ورځ باندې چې هغه ابراهیم علیه السلام پناه غوښتي وا چې الله د قیامت پر ورځ ما چې کله خلق را پاسي د قبرونو ما رسوا مکي یا الله د ورځ د رسوایی نه زموږ حفاظت وکړي یا الله ته زموږ حیا پرده وساتي یا الله پاک عافیت او عفت او پاک دامنه ول جون را راکړي یا الله عافیت او عافیت ول جون مونږ ته نصیب کړي یا الله پاک د قران او د مشار په نسبت باندې دلته راځم شيو د ختم قران په وخت کې یا الله پاک دعا قبليږي دا بسوسو ختمونه شي یو آیات بسوسو پیری ویل شي یا الله پاک ډیره بهترینه زرینه موقع ده یا الله ډیر ختمونه په دې موقع باندې شو یا الله پاک په دې موقع باندې زمونږ د دې اوچته شو لبو یا الله پاک محرومي مراولي یا الله پاک دا محروم مونږ ته یا الله پاک تش مونږ ته واپس کړي یا الله پاک بوډاګان دي ماشومان دي نوجوانان دي یا الله علماء کرام تشریف فرما دي یا الله زمونږ د الله سونه مونږ ته تش مو واپس کړي یا الله پاک د خپل رحمتونو نه د خپل برکتونو نه او د قبولیت نه یا الله پاک ته ډک مونږ ته واپس کړي یا الله ته مونږ محروم کړي یا الله مونږ د دین د خدمت لپاره ستاسو دین ته ضرورت نشته زمونږه یا الله ستاسو دین زمونږ مونږ نه محتاجه لیکن مونږ ستاسو دین محتاج یو یا الله مونږ ستاسو دین محتاج یو مونږ ته ستاسو دین ضرورت دی یا الله پاک نو مونږ یا الله پاک د دین نه محروم کوا مونږ د دین خدمت والا یا الله مونږ د قران خدمت والا مونږ د حدیث خدمت والا یا الله مونږ د دین د ترقۍ لپاره او د دین د چتېدو لپاره او د دین د غلبې لپاره په پوره دنیا کې د خورول لپاره مونږ یا الله پاک د سبب په تور استعمال کا یا الله پاک زموږ رضا شمو قبول کا زموږ بچي قبول کا زموږ نسلونو در نسلونو قبول کا یا الله پاک ټولو د دې ناس مجمع سره زمانہ یا الله پاک چې څومره مونږ ته موجود یو د ټولو زمونږ د ټولو بچي الله پاک زمونږ د سترګو یخواله کا یا الله زمونږ د ټولو بچي زمونږ د پاره زمونږ د سترګو یخواله کا یا الله پاک زمونږ واپس کې ناشاقي یا الله پاک اختلافات او خب قانونا یا الله بغض حسد دشمنیانی یا الله پاک د ټولو په مابین کې الله پاک ختم کا مونږ یو بل سره شیر او شکر کا مونږ رونه کا مونږ یو بل سره محبت کوونکی کا یا الله پاک د پورا پاکستان کې امن او امان راولا یا الله پورا پاکستان وطن عزیز د امن او امان کې واره جوړه کا یا الله د پورا دنیا مسلمانان یو موټه یو متحد او متفق کا یا الله زموږ رضا شه د مر په وخت دا اوچته کلمه نصیب کا لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين امين محمد مولوی سے دعا کی خصوصیات کے مرحومین کو خیر مجادوں کو بیا بیا کہ اللہ مغفرت کاملہ نصیب